صدقه فطر یعنی سرسایه دا به کم سړی ورکوي او صدقه فطر به چاله ورکوي د صدقه فطر مقدار څه دی مقدار دی څه دی او صدقه فطر به کم ټایم کې ورکوي دغه رنګ یو سړی روژه نه نیسي نو دی به صدقه فطر ورکوي او که به نه ورکوي پاکستان کې د صدقه فطر نصاب سره انشاءالله العزیز په د ټولو خبرو باندې به بحث کوو بسم الله الرحمن الرحیم راځو لومبنۍ خبرې طرف ته صدقه فطر به څوک ورکوي فرمایي چې کم سړی د نصاب مالک وي دا به صدقه فطر ورکوي نصاب چا سره چې 1,30,000 روپۍ وي یا 1,40,000 روپۍ چا سره وي او دا د ضرورتي اصلي نه سیوا ورسره وي نو په دې سړي باندې صدقه فطر کیږي دی به بل چاله صدقه فطر ورکوي دغه رنګې چا سره 1,30,000 1,40,000 روپۍ یا د هغې سامان سره وي د ضرورت نه سیوا نو دی صدقه فطر یعنی سرسایه نشي اخیستلی دغه رنګ فرمایي چې صدقه فطر به کم وخت کې ورکول پکار دي یاد ساتئ چې کله د اختر ورځ شي او د صبح صادق نه والا د صبح صادق نه بعد تر د جمع پورې دا محترم ورکولی شي دغه ټایم دی که چېرته یو ماشوم د صبح صادق نه مخکې پیدا شو د دې ماشوم صدقه فطر دا هم ورکولی شي بعضې وخت کې زمونږ علاقه داسې ده چې غریبانان پکې ډېر زیات دي نو که څوک داسې وي که نه چې د صدقه فطر د رمضان مبارک په د لومړۍ عشره کې ورکړي یا دغه رنګې صدقه فطر رمضان مبارک پر دویمه عشره کې ورکړي یا په درېیمه عشره کې ورکړي بالکل محترمو دا ورکولی شي هېڅ مسله نه کوي ځکه چې بعضې غریبانان داسې وي که نه چې هغوی سره د روټۍ پیسې نه وي هغوی سره د سالن پیسې نه وي نو که تا مخکې نه چاله صدقه فطر ورکړو نو هغوی پې ځان له څه ناسه وکړي نو مخکې نه هم ورکول پکار دی وروسته هم دا ورکولی شي دغه رنګې صدقه فطر یو سړی چې روژه نه نیسي نو آیا دا سړی به صدقه فطر ورکوي که به نه ورکوي نو یاد ساتئ چې دې تعلق د روژې سره نه دی که سړی روژه نیسي بیا هم صدقه فطر ورکوي که نسی بیا هم صدقه فطر ورکوي که دا سړی مسافر وي که دا مقیم وي بیا هم صدقه فطر دا ورکوي یاد ساتئ چې کله یو سړی داسې دی چې دا په سعودي کې دی یا په قطر کې دی دوبۍ کې دی دی به څنګه خپل صدقه فطر ورکوي د هغه ځای مطابق به ورکوي که د دې ځای مطابق به ورکوي نو یاد ساتئ چې کوم سړی په سعودي کې دی په دوبۍ کې دی قطر کې دی مصر کې دی امریکا کې دی دی به خپل صدقه فطر د هغه ځای د نصاب مطابق ورکوي هلته کې هلکه صدقه فطر په ریال کې ورکوي دی به په ریال کې ورکوي هلته کې یو سړی په ډالر کې صدقه فطر ورکوي دی هم په ډالر کې ورکوي یاد ساتئ چې د په ذمه باندې هغه بچي دي خپل ځان او هغه بچي کوم نابالغ دي د هغوی صدقه فطر به د هغه ځای سرسایه مطابق دا ورکولی شي بله مسله پکې دا ویلی شي چې هلته کې څومره چې غریبانان دي هلته هم ورکولی شي خو ښه خبردار چې دلته پاکستان کې څومره غریبانان دي دوی له ورکړي ځکه چې دلته کې غربت شره دا لږه سیوا ده نو راځئ د صدقه فطر مکمل چې کوم ډیټیل دی تاسو ته به سکرین باندې ښکاري نو کوم چې اوړه دي او غنم دي تقریبا د 2 کیلو د 300 روپۍ محترمو د راځي 300 روپۍ د نارمل ریټ او های ریټ 340 روپۍ نو که یو سړی 300 روپۍ ورکوي که 340 ورکوي نو دواړه محترمو دا ورکولی شي نو 300 ریټ دا د 2 کیلو د غنمو د اوړو د حسابه دا سازیږي دغه رنګې 3.5 کیلو دا چې کوم جوار دی 3.5 کیلو نو د هغې نه محترمو سازیږي 200 روپۍ نو چې یو سړی لږ مالدار دی اوسط مالدار دی نو دا به صدقه فطر ورکوي دا د جوارو نه به ورکوي نو 200 روپۍ پیکس دا بیا راځي دغه رنګ یو سړی نور هم لږ ښه مالدار دی نو دا به 3.5 کیلو کجوري 3.5 کیلو کجوري دا هم ورکولی شي د هغې چې کوم ریټ دی 1750 روپۍ دا هم ورکولی شي
نو چې یو سړی ښه مالدار دی نو 1750 روپۍ دا صدقه فطر دا ورکولی شي. دغه رنګې یو سړی نورم ښه دی وسې کېږي نو هغه د بیا صدقه فطر د کشمشو نه ورکړي. دغه رنګې د اوسکو نه دی ورکړي نو 3.5 کیلو کشمش چې کوم ریټ دی 2800 روپۍ پیکس د راځي. یاد ساتئ چې دا کوم نصاب دی نصاب کم سړی غریب دی 300 روپۍ ورکړي یا 340 دی ورکړي. او سړی نورم لږ مالدار دی 200 دی ورکړي. یو سړی نورم ښه مالدار دی نو 1750 روپۍ 1750 روپۍ. یو سړی نورم ښه دی الله پاک له مال او دولت ورکړی دی وسې کېږي هغه به پیکس 2800 روپۍ د کشمشو د حسابه دا به کېږي. نو دا د صدقه فطر حوالې سره مکمل ډیټیل کوشش وکړئ چې مخکې هم شیر کړئ او مخکې زموږ څومره ورونه دي چې هغوی ته هم دا خبر ورسیږي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.